الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو او دغه عظیم لوی اجتماع حاضرین مسلمانانو ورونو یو ځل بیا نن په دغه دارالعلوم جامعه دارالعلوم اداره الحدیث تورنګزو په هغې کې د ګڼو شمیرو هلکانو برخوردارانو د دستاربندۍ پروګرام دی او د خدای فضل دی چې نن دلته 200 کسان د وړې دورې نه موږ ورته وړه دوره وایو د هغې نه فارغېږي 11 حافظان او 20 کسان ناظره خوانان د هغې هم دلته دستاربندي کېږي دا تقریبا 250 لږ بږ هلکان دي 207 کسان د وړې دورې او باقي د حفظ او د ناظرې چې ستاسو په مخ کې نن د هغوی دستاربندي کېږي چې نن دا بچي هم خوشحاله شي نن د دوی پلاران رونه چې راغلي هغوی هم خوشحاله شي او نن هر مسلمان بالخصوص کم دوستان چې راغلي دي او د دې بې کسو بې څوکو طالبانو سره په دې میدان کې ناسته وکړه او مؤمنان مسلمانان دي چې نن د هغوی زړه به خوشحاله شي او یقینا چې مسلمان هغه به دین په ترقۍ خوشحالیږي او د دین په کامیابۍ به خوشحالیږي او چې څوک د مدرسې په ترقۍ خفه کېږي او د علم په خدمت خفه کېږي او د طالب د پټکو په تړلو خفه کېږي او د قرآن په خدمت خفه کېږي او د مدرسې په ترقۍ نو که ظاهر کې مسلمان ځان ته وایي نو د دین باندې په ترقۍ چې څوک خفه کېږي دته بیا منافق ویل کېږي د عبدالله ابن ابی هم دقه صفت و هغه به حضور پاک سره منځونه هم کول په جومات کې هغه به د پیغمبر علیه السلام سره جهادونو لمته
لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن العز منها الاذل. او په حضور پاک اعتماد مو دون اعتمادو چې مړ کېدنو وصیت یې وکړ وی ما ته به د حضور پاک کمیس اغوندی او جنازه به په ما حضور پاک کوي. لیکن دړنې د اسلام ترقی نه منله، دړنې د قرآن شریف ترقی نه منله، منافق شو، منافق لا. نو چې څوک په دین خوشحالیږي، د طالبانو په خوشحالۍ خوشحالیږي، د طالبانو د پټکو په تړلو خوشحالیږي، د مدرسې هره مدرسه چې هره مدرسه د دین مدرسه ده، د مدرسې په ترقۍ خوشحالیږي، دا مؤمن دی، دا مسلمان. او چې د دین او د قرآن په ترقۍ څوک خفه کېږي نو دا د زړه نه ګنده دی، ګنده ده ته بیا منافق ویلې کېږي. نو الحمدلله نن په دغه دارالعلوم ادارة الحدیث کې د الله پاک فضل دی یو وارې بیا ګڼ شمېره لکان د وړې دورې نه فارغ شو. دارنګې شپږمه، پنځمه، څلورمه، درېیمه، دویمه، ړومبې د مختلفو درجاتو نه لکان فارغ شوي دي. او د خدای پاک ډېر عظیم فضل او احسان دی، دې کې اسم نشته، دا د خدای کرم او د خدای فضل. او زمونږ د باباجي چې د زمانې یو لوی محدث و، شیخ الحدیث و شیخ التفسیر و، حضرت مولانا مفتی شهزاده صاحب رحمت الله علیه، دا ټولې د هغه دعاګانې دي، قسم دی که نور څه شته چې دا خدای پاک الحمدلله د ګران قدر زما د محترم رور شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف احمد صاحب نه د دین دا دومره لوی کار اخلي، دومره مدرسه خدای چلی او دومره طالبان په ګڼ شمېر تعداد کې د ملک د ګوټ ګوټ نه راځي او دلته وړه دوره حاصلوي. دا زموږ د باباجي دعاګانې دي او دا د الله فضل او د الله کرم دی. قسم دی که د خدای فضل او کرم لر کې زما وروڼو مونږ هېڅ څیزونه نه یو، مونږ دا خاورې یو، خاورې. مونږ هېڅ حقیقت نه لرو، هېڅ حیثیت نه لرو. که دا تاسو ما سره طالبان وینئ او که مولانا یوسف احمد صاحب سره طالبان وینئ او که دا مدرسې دا رونق وینئ تاسو نن دا دومره مسلمانان چې لاندې ځمکه څه کوي بره چتونه م ورباندې ډک دي، لارو کې م ولاړ دي، دننه د جومات بره حال لاندې حال هم ډک دی، ځای سره د ګډوډ موسم نشته. په خدای قسم قسم درته خورم دا د رب العالمین فضل دی د الله، دا د رب احسان دی د الله فضل او د خدای کرم او زمونږ د مشرانو دعاګانې دي. او زه به د خدای نه دا سوال کوم هم د دې بچو دپاره چې د دې نه پس د دوی کم سبقونه دي چې الله د هغې هم د پوره کولو توفیق ورکړي او دې مدرسې له الله دیني او مذهبي او اسلامي مزید رونق هم نصیب وګرځولی کړي. او زما دا ورور د مولانا یوسف احمد صاحب اکثر بیمار هم وي، دته هم دعا د روغ صحت کوم، د ترقۍ سوال وله کوم. مونږ خو اوس بوډاګان یو، په مونږ خو یارې بارې تېرې دي، مونږ خو اوس د خپلو کشرانو ته دوی ته دعاګانې کوو چې دوی له خدای پاک ترقي ورکړي او د الله نه مو دا سوال دی هم د ده دپاره، هم د انیس احمد دپاره او هم د خپلو بچو دپاره چې زمونږ باباجي به دا دعا کوله. په خدای مې د قسمي ما ته یاد دی په د انیس احمد ما په میډیکل کالج کې داخل کړی، میډیکل کالج کې مې داخل کړی، د یو کال په هغې کې تېرم کړ، بهر کې دې د هغې نه بیا راووت، علم یې شروع کړ. ما مې والد صاحب ته وی، والد صاحب ته الله ګواه کوم قبلې ته مې مخ دی، ما ورته وی مې هغه علم ته مو کېنو، هغه د ډاکټرۍ سبق یې پرېښود، داسې خوشحاله شو. ما ته وی الحمدلله زړه مې خوشحاله شو چې دا کار دی وکړو. زما والد صاحب دا ارمان و دړه په مې په ډېرو والو ټکولو په زور دا سبق ویلی دی. په خدای قسم زمونږ د باباجي دا ارمانو. ما به په دارالعلوم نعمانیوت منظور کې دا د فنونو کتابونه درس کول، دا را سره اکثر اوس خو څوک نه پېژني، دا میر زاهد او ملا جلال او مرزا قطبیه او دا کتابونه. نو ما محتمم صاحب د الله وبخي مولانا روح الله صاحب هغه ته وی یاره ما له دا دینیاتو کتابونه نه، نو بیا مشکات او د وړې دورې کتابونه ما پسې ولیکل. نو چې رالم باباجي ته میل وی، مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه باباجي ته میل وی، ما پسې خو د وړې دورې کتابونه سخ کال ولیکل. ما ته وی بچې که اوس مرم په روغ غړه به مرم، اوس به په خوشحاله مرم. نو زما وروڼو دا زموږ د مشرانو دعاګانې
الحمدلله دې کې نه زما سشته نه د سشته نه انیس احمد سشته دا د خدای فضل دی او د مشرانو دعاګانې دي او موږ د خدای نه یو سوال کوو یو سوال دا کوم د الله نه هېڅ پته نه لګي زما وروڼو د زندګۍ دا سوال د خدای نه کوم چې الله دا قبول کړي اصل سیس قبولیت دی زما وروڼو خدای پاک دې دا قبول کړي دا سوال د خدای نه کوم چې دا نعمت الله پاک زمونږ دپاره وبال ونه ګرځئ دا خدای پاک حجت لنا زمونږ دپاره حجت وګرځئ او دا خدای پاک قبول کړي علم د دین دا ډېر لوی نعمت دی په خدای قسم د عالم او د طالب د خدای په نزد ډېره لویه درجه ده الله په قرآن شریف کې فرمایي چې ما کوم آیت ولوسته چې یرفع الله الذین آمنوا منکم لړومبه مرتبه د مؤمن ده کافر لنشتا او بیا سویم سدي هغه خلق چې هغوی ته علم دی یرفع درجات دی ټولو له خدای پاک درجې بلندوي مسلمان درجه د کافر په مقابله کې او د عالم درجه د غیر عالم په مقابله کې دا د کچکولو نه ده دا د حساب کتاب نه ده دا د حساب کتاب نه بالاتر خبرې زمونږ د دې دین کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی هلکه یو ګوټو به ماله حضرت امام مالک رحمت الله علیه امام الدار الهجره به ورته وی د حضور پاک د کلي د مدینه شریفې امامو یعنی ټوله زندگی د پیغمبر علیه السلام په کلي کې په مدینه شریفه کې تیره کړې ډېر محبت یې د حضور پاک د کلي سره سیف تاریخ لیکي چې دی په مدینه شریفه کې په خپو نه ګرځېد په سورلی به نه ګرځېد دغسې پیاده به ګرځېد په سورلی نه ګرځېد حالانکې منع نه دي په سورلی ګرځېدل صحابه په سورلی ګرځېدلي حضرت ابوبکر په سورلی ګرځېدلي رضی الله عنه نو صحابه تابعین اوس هم خلک په سورلو پکې ګرځي څوک په سیکلو پکې ګرځي د هغه دا مزاج و چې په سورلی به نه ګرځېد الله چا دې تپوس وکړه دا ولې وی د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته خو چې په کومه خاوره کې د حضور پاک جوسه مبارکه لاندې پرته ده نو مالک به په هغه خاوره کې په سورلی نه ګرځي او مولانا اشرف علي صاحب وی دې ته عاشقانه مزاج وی یو د شریعت یو حکم دا کوه دا مه کوه یو د انسان خپل یو عاشقانه مزاجي د هغه یو عشقي پړه کې د هغه یو محبتي په زړه کې یو عاشقانه مزاجي پړه کې دا د عاشقانه مزاج او د حضور پاک د حدیثو چې د هغه په زړه کې کم قدر او کم عزت او کم احترام کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د پیغمبر د حدیثو قدر نه الله کم مسلمان بی چې هغه به د پیغمبر د حدیثو په طریقې خوشحالیږي نه کم مسلمان بی چې د هغه په زړه کې به د حدیثو د استاد قدر نه بیګامې د امام احمد ابن حنبل حالات قتل بیګانې خبراته کو بیګامې د امام احمد ابن حنبل حالات قتل او چا لیکلی دی ابن قدامه حنبلی چې د هغه د مسلک یو ډېر لوی شخصیت دی لکه زمونږ کې ابن الحمام دی د امام احمد ابن حنبل نه چا تپوس وکړ وی یو سړی د حدیثو د استاذ بد وی د ده څه حکم دی دا واورئ اړه مې ورپېده توبې مې ویستی الله ته کم سړی چې د حدیثو د استاد بد وی دا څنګ سړی دی وی زندیقون 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 سړی ورته وی حضرت زندیق دی وی بیا وی زندیقون 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 او مجلس نه پاسېد او بار لاړ او په ژړا شو د پیغمبر حدیث به یو سړی درس کوي ته به سپک ګورې د پیغمبر حدیثو د قدر په نظر ګورې زاد الطالبین کې درس کوي د قدر په نظر به ګورې ریاض الصالحین درس کوي د قدر په نظر به ګورې مشکات درس کوي د قدر په نظر به ګورې ما خو دې طالبانو ته وایم زما طالبان د دورې تپوس ته وکړې دې ټولو ته پته ده دوی ته کله کله زه وایم هلکه ویم زما خو د خولې نه خو مو چې ته داسې د یو محدث یو عالم داسې بالذات یا بالواسطه چې د بد به نه اورېده کوي چې زه توبه وباسم
زما خو د سر تاج دی عالم علما خو د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوندان دي غلطي به کېږي زما نه به هم کېږي د بل نه به هم کېږي یو سړی دی د الله د قرآن خدمت کې زه د هغه سپکه ووایم الله دا خو به زما د قرآن سره دشمني وي یو سړی د پیغمبر د حدیثو خدمت کې زه د هغه سپکه ووایم دا خو د پیغمبر حدیثو ته بند تړم داسې نه ده پکار دا طالبان دي دا بچیان دي نن د مشکات نه فارغ شو دا نن د هدایې نه فارغ شو دي نن بیزاوي وي دي نن د علماو نه دلته کې زده کړه وکړه دا ګلان دي ګلان د خدای په نس او دا داسې وړه خبره نه ده دا ډېر ګران کار دی تاسو ته خو دا نن په خشته جامو کې ښکاري او دا نن درته په ښکلې پټکو کې ښکاري او دا درته نن داسې بارونقه ښکاري خدای دې همیشه بارونقه کړي خدای کې داسې بچي مونږ سره شته چې هغه به د ډېرو غریبانانو پلارانو بچو اولاد مونږ سره په دارالعلوم نعمانیه کې اوس هم شته مونږ سره په دارالعلوم حقانیه کې اوس هم شته زما په خدای قسم داسې طالبان هم مونږ سره شته چې د ماسپښین نه پس چې سبق نه فارغ شي نو هغوی دي په هوټلو کې ځان له مزدوري کوي داسې طالبان هم مونږ سره شته چې هغوی چینګچي چلی پروس کال د یو طالب نه چینګچي چا د نعماني د مدرسې د مخې نه پټه کړه هلکه چینګچي څنګه پټه شوه وی دا یو طالب د سار نه راځي او دلته کې خپل سبق په یو چې فارغ شي نو بیا په چینګچي ځان له مزدوري کوي د ډوځۍ درک د غریب نه لګي هم ته چا پټه کړه دې باندې به خدای فضل نه کوي دې طالبانو له به الله پاک کرم به نه کوي یو 2 کاله مخکې ما ته ناظم صاحب د نعماني ټلیفون وکړ ما ته یو طالب دی هغه سره یو ګوتمه د هغه خرڅوي انګوټي چې ورته وي ګوتمه هغه خرڅوي او وی چې ما له لږ په ښه قیمت ته خرڅه کا مې ولې وی چې ځان له پې دستربندۍ دا پروګرامات کوي زموږ دا طالبان دي دستربندۍ له ځان له څوک واسکټ جوړ کړي څوک څادر څوک سپلی مپلی والی نی میلمانې راځي د هغه میلمنو ځان له د غرمې د ډوډۍ موډۍ بندوبست کوي خپل انتظامات کوي نو خو الحمدلله تاسو ټولو ته دا خبره واضحه دلته تاسو ټول ناست یې ما بیګام دا د یوسف محمد مولوي صاحب ناست دی بیګام دوی له د خپل وس مطابق سپوره ده او که مړه ده خو مې دې طالبانو له ډوډۍ پخه کې روجې وله پخې کې چې دې میلمانې وخوري چې په دې بوج را نه شي او نن هم الحمدلله مونږ ول پروګرام کړی دی 1 روپۍ د مدرسې په مونږ نه ده لګولې الله شاهد دی والله بالله تالله که 1 روپۍ په د مدرسې لګي او نه د چندې پیسې مونږ په دې لګو نه مو دې طالبانو نه چنده کړې د پیسې مو دې نه دي غوښتې د دې ډوډۍ دپاره دا خالص مخلص زما یو ملګری دی او هغه ته مې ویلي و مې لکه دا خرچه به ته کوې بلکل چې څونه کېږي پې وکړه بېګا پرون هغه غوښه هم را لېږلې ده او ما ته وی چې څونه پیسې د دې په نور خامان لګي هغه مو لګوه زه به ما ته به ووایي زه پیسې درولېږم الله دې خوشحاله کړي ما ته په خدای یقین وکړي زما نوم به هم نه هلې زما کلی به هم نه یادوي چې زه د کوم ځای یم دا د الله د رضا دپاره کوم دا ګلان دي مونږ ډېر احتیاط کوو زما وروڼو د مدرسو په پیسو کې ډېر احتیاط لږ نه ډېر احتیاط چې د مدرسې پیسه دا بې ځایه استعمال نه شي نو دا غریبانان چې د دوی دستاربندي وي نو دوی ځان له دا پټکي مټکي او سامان مامان دې باندې خرچه کوي نو ما ته ناظم صاحب وی چې دغسې یو هلک دی او ګوته ورسره ده ګوتمه چې دا مې مور را کړې ده بچی او دا ځان له خرڅه کړه او په دې ځان له میلمانه به دې راځي چای به ولکې ځان له صادر مادر پټکي مټکي چې ساخلي نو مې خرڅه دې کړه وی نه تا سره مشوره مې کوله مې مه خرڅوه زه سبا درځم چې خرڅه نه کړي چې لاړم هغه طالب مې راوغوښته خو خیر حیا پکې ونه راته خو مې راشه بچې چې راغی ما ځان ته ودرو ګوتمه مې راواغېسته بچې دا کم ځای وه وی دا مې مور را کړی مور مې راته وجړل پلار مې مړ دی چې بچې زړه مې غواړي چې زه ډېر څوک کمه زه مې غواړي چې ستا نن دستاربندي ده نن تا نه ملا جوړېږي عالم جوړېږي چې زه درته څوک کم بل مې وس کې نشته دغه یو ګوتمه د بچې ځان له خرڅه که نو څه پې وکړه مې بچې چې مور دې دا ګوتمه د ګوتې نه ایستله څه حال یو ما ته شیخ صاحب دا خبرې ما نه وایم ته بچې نو مور مې جړل نو په دې ګوتې پسې نه جړل په دې جړل چې ارمان چې نن ما سره سوې او ما تاله درکړې وې
او تا پې ځان له د دسترمندۍ انتظامات کړی څه شته نه او چې ما معلومات واغېشتل زمارونو هغه ګوتمه کوم ځای وه مور سره هغه وه چې د واده په شپه دغې ښځې ته خپل خاوند په ګوته کې اچولی داسې ګوته را ښه زړه کېږي دې ته نشاني وی دا ځان سره خلک ساتي دغه مې مور د ګوتې نه وویست دا ځان له خرڅه کړه داسې هلکان هم په دې طالبانو کې شته خو غږ نه کوي دا غریبانه ما نه بچې دا به واپس یوسې دا به دې مور ته په دا ګوته کې کېږدې ما به ورته یادې او ستا چې څومره خرچه د دستربندۍ راځي زه پوه شه زما کار پوه شه شته زما دوستان یو ته ټیلیفون وکړو بل ته وکړو بل ته وکړو اړه مو پې اوبه څکي چې دوی د مدرسې سره تعاون کوي کله زموږ ضرورت راشي دا زموږ دلته فیض محمد جان ناست دی زموږ د حاجي ګل خرم خان صاحب زوی دی د پریس سره تعلق لري زموږ نعمانیه کې د پکو ضرورت زه ورته ټیلیفون وکړم هلکه دومره پکې دې راولېږه دوستانه مې موږ ته پته ده د نیکۍ زموږ ته دی معلومي دلته ما مردان کې باید زه ټیلیفون ورته وکړم وسې کېږي راولېږي چې نه وي بیا به شي پوه شو په خبره دغه طالبان دي دا لوم حقانیه کې پروس کال ما ته یو ښځې ټیلیفون وکړ پروس کالنۍ خبره د شپې نه ټیلیفون وکړو زه کتاب مې کته لږ یو پټې مصروف وم ما ته ویې مولوي صاحب چې زما زوی به تا سره په حقانیه کې فارغېږي چې ملا به شي د دې ملا ټکې د هغې ووایي عالم نه ملا به شي ما ورته ویې خورې او ژړلې مې ژاړې څه د مسلې تپوس دې وکړه یا یو عام تپوس دې وکړه جواب به درکړمه وی نه چې دی به ملا شي او که به نه شي مې خورې که خواري کړي ملا به شي او که ویې نه کړې نو ګرځېدي دغسې ولې ته خفه کېږې که ملا نه شو علم یې زده نه کړو یو ځای کې امامت خو به کوي دا هم ډېره لویه خبره ده دا سپک مه ګڼئ دا دولت دا پټکې دا نعمت سپک مه ګڼئ که تا نه مفتی جوړ شو شیخ الحدیث جوړ شو عالم جوړ شو مدرس جوړ شو ډېره ښه ده نه یو جومات کې امامت کې دا هم لوی منصب دی ځان ته به کمزوري نه وې دین دې زده کړه امامتي کې یو ځای کې ستا د برکت نه د مقتدیانو مونږ د یو نه واله 20 ته ورسېد دا لږه خبره ده د معصوماج ماشومانو ته ناظره ښې زه خو په ناظره فخر کوم دا د ما سره ناظرې ماشومان هم شته زه پې په خدای قسم فخر کوم زما یو شاګرد راغی مې لکه څه کار کې وایي چې څه نشته چې څه نشته نو دا ما له ډېر کار راولي مې هېڅ هم نه کوي وایي بس څه چې نشته نو زموږ باباجي به خبره کوله خدای دې وبخي هغه به وایي چې څوک څه نه کوي دا لا سړی وي یا د دین کار کوه یا د دنیا کوه خو دا مه وایه چې څه نشته څه نه کوم شکر د خلکو ته قرآن ښیي د دې بچي د برکت نه خو نن به ډېر خلک د الله قرآن وایي حافظ ته به سپک نه ګورې د ده د برکت ته د خلکو سینو ته د خدای قرآن وردن نه شي قاري ته به سپک نه ګورې د ده د برکت نه خلک قرآن په صحیح طریقه ولولي ملا ته به سپک نه ګورې صرف او صرف چې په جنازو کې خلکو ته تقریرونه کوي او د خلکو اصلاح کوي په خدای قسم چې دام دې وخت کې عظیم جهاد دی دې دور د فتنې ته وګوره پټې خدمت هم چې د علم کوي پټې خدمت سپک به نه ګورې که سپک دې ورته وکتل نو ته بیا بېکاره شې تا کې د ایمان پوره نیمګړتیا ده ښې ډېر خلک نن په دې ملایانو پسې په سوشل میډیا لګي ډبل میکونه ګولو دا مولا داسې دی او دا مولا داسې دی دا مولا داسې دی دا مولا داسې دا کښېنه کدو مولا داسې دی ته راشه کښېنه ملا سره ملا کې غلطي وي ما کې بره دنیا غلطی وي زه راته اوس نه وایم د غلطو ډکې مجسم یم نو ما پوهې کا چې ملا صاحب دا غلطي ده دا بیا مه کوه زه به نه کوم ما سره راشه کور کښېنه پیالی چای به هم در باندې وڅښم که ما کې څه غلطي وي نو ما ته مخامخ پټ ووایه ما ولې شرمې او ځان ولې شرمې ما ته ووایه چې دا غلطي را دا خبره دې غلطه کړې ده دا مسله دې غلطه کړې ده دا کار غلط کې نو که د شریعت مطابق غلطي زه به مؤمن یم چې مسلمان به یم چې زه به ترې توبه وباسم او که نه صحیح وي ته نه پوهېږې نو تا به پوهې کړمه نو ته سوشل میډیا ته خېجې نو هغه ملا داسې دی او دا ملا داسې دی او دا ملا داسې دی او چې ورته وګور ډبل میکونه لګولي په خپله دې ږیره هم خریلې ده برید ته هم خریلې دي ږیره دې هم خریلې ده چې د شا نه راته سړی ګوري نو مسمات ښکارې د شا نه
چې دا لا څه شی دا خو هلکه سړی نه دی بعض یو ځای کې روان یم یو کس سره به موټرسایکل شاته سور ما ته یې مخ وړی لکه هلته مې دا ښځه سینګ شاته سوره کړې ده او سر یې سر تور کړی دی ما ته راشبخ شیر عالم وایي دا ښځه نه ده وي ته یې مخ ته وګوره بیا د ښځو مخ ته څه لګورم وي نه سړی دی چې مې وکتل واقعي د مخې نه سړی ښکارېده نن سبا دغه خلک سوشل میډیا ته راوتلي مولا داسې دی مولا داسې دی مولا داسې دی د یو تپوس مې وکړه په لندن کې دی یو سړي ته مې لکه ته تپوس وکړه دا سړي دا خو مولا پسې لګیا دی د دلته چېرته اداره ده هغه اوبه راوړه لکه اوبه رانه مه تښتو دلته کښېږده دلته چېرته دلته سنټر دی د اسلامیک سنټر دی ته لږ معلومات ما ته وټساپ راولېږه هغه وټساپ ما سره په دې جیب کې پروت دی خو زه چا حیا نه علم ما ته مولوي صاحب تاسو په پښتنو کې بړوا پیژنئ مې ښه په پښتو کې پیژنم وی بړوا دی اوس هغه بړوا دی لګیا دی مولا دا چلو کو مولا په لاره ته کږه خپې کېښود او مولا ځان له سپېمه کې ګوته وواله او مولا په غوږ کې قچې ګوته وواله تا خدای پس بجلیګر مولوي صاحب خبره په تڼاکو سټکورې کا مونږ خو خامخا انسان دی د خولې نه کله یو شان خبره خېږي کله بل شان خو نه د عالم من حیث العالم بد او سپکه به نه وی دا خو شامي کې شته وګوره که نه د ایمان په باب کې وګوره دا څه ورته وي د عقایدو په باب کې شامي کې شته چې عالم من حیث العالم ته څوک سپک وګوري ایمان نه خلاص او د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زما استاد و زه پې فخر کوم ما ورسره ناسته کړې ده ما ته مسایل اورېدلي دي ما ته تفسیر څه حصه اورېدلې ده علامه شمس الحق افغاني چې زمونږ د دې وطن او د دې کلي نه چې د دې وطن یو لوی عالم و زمونږ باباجي به وی په هغه وخت کې عیدګاه کې هغه اعلان کړی وی د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د افغاني په شان عالم نشته ما هغه اورېدلی دي وایي چې څوک وایي چې د مولا هغه داسې داسې کړی نو وایي دا کافر شو او دلیل یې څه وایي خو منطقي و که نه هغه وایي طالبان وایي چې شی مطلق ذکر شي رجع فرد کامل ته کېږي نو چې مولا یاد کړه نو کامل مولا حضور پاک دی وایي کامل عالم پیغمبر ته یې کنځل وکړه احتیاط به کوئ تاسو ټولو دوستانو ته وایم د علمو قدر به کوئ نو ما ته هغه وایي زما بچې به مولا شي ما یې خواري کړي ښه که نه نو ما جاړې سره پر ما ته مولوي صاحب ټلیفون بند نه کړي ډېره موده مخکې مې ستا تقریر اورېدلی و چې به بچو علم وکړې نو ما دا بچی علم پسې وویسته دا چې نن تا سره په دارالعلوم حقانیه کې دا سبق وایي دوره کوي علم پسې وویسته دا 7 کاله 8 کاله د خواري وکړله ما ته وی مولوي صاحب زه کونډ یم زما خاوند مړ دی او دا بچي ما ته یتیمانان پاتې دي ما دې بچي ته وی زه به پردی ځمکه جارو کم پردي ماشومان به ولوبم پردی پوزې به پاکې کم پردي لوښي به وینځم خو بچې زه ته علم کوه ما نور بچو له پردی ډوډۍ راوړې ده مې پې خوړلې ده پردی ترکاري خو دا بچې ما ښه ساتلی دی چې خدای پې علم وکړي الحمدلله مې ما سره میلاو که بیا را سره میلاو که هغه ښه وه زما د ترمیزي سوره دی عبارت هم ویلو او بیا مې یو علاقه کې نوم درته نالم دی شیرګړ طرفونو دغې طرف کې ما شاګردو دغه علاقې ما ټلیفون وکړه مې دا ځان سره مدرس کا الحمدلله ډېر ښه مدرس دی خدای پاک جوړ کړي دا خواره دا ډېر ګران کار دی علم د عالم قدر به کوي عزت به کوي د طالب قدر به کوي عزت به کوي که الله سره مینئ د خدای کتاب سره به مینئ الله سره مینئ د خدای پیغمبر سره مینئ او چې د خدای پیغمبر سره مینئ حدیثو سره به مینئ او چې دا سپکې څوک وایي نو دا خراب سړی دی د نه خراب سړی بل نشته نن سوشل میډیا ټول د دغه سپکو نه ډکه ده بهر کې زمارونو امام مالک صاحب هغه خبره مې کوله وخت رانه زیات اوږد شو هلکه به زه مختصر بکم نو هغه یو ځل حدیثو درس ته ناستو او دی کې یو سړی راغی او د خلکو په اوږو یې قدمونه واغېشتل نیغ امام مالک له راغی او دی راپاسېد وي راپیسو ځان ته یې تر غاړه بس په دې تندي ښکل کړ امام مالک صاحب ویل که دا څو غلطۍ دې وکړې یو خو د خلکو په اوږو قدم راواغېش په ما د حدیثو درس بند کړ زه دې ځان ته راپاسولم ښکل دې کړم څه چل شوی دی وی بیګا مې حضور پاک دلته په خوب کې ولید ورسره ګڼ شمېر ملګري دلته راغی ما ورمنډه کړی حضرت چې څنګه راغی راتلو سره وی امام مالک څه شو مالک ابن انس چا وی هغه د ستا په ګدۍ ناستې درس کوي وی اواز کوي ورته وی تا ته چې اواز کوي دا اولیدې داسې رپېدل
وی رسول الله مبارک درته فرمایي مه یریږه ځان ته یې را تر غاړه باسلي دي سینې پورې جخت ونیولې او په دې تندي ښکل کړې ما وی خدایه کله به د امام مالک هغه تندي له شونډې رسوم چې بېګا پې د حضور پاک شونډې لګېدلې دي هغه سینې له به کله سینه جوختوم چې بېګا حضور پاک ورپورې سینه جوخته کړې ده ځکه مې دا حیرس وکړ عالم پیغمبر مبارک ځان ته را تر غاړه باسي د عالم کار څه دی دقه د پیغمبر مشن مخکې کول یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دغه قرآن رسول ترکت فیکم امرین دو شیان مې پرېښي دي تاسو به په هغې منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه کتاب الله و سنتي دا دوه طریقه ده طریقه ورته وایي زمونږ طالبان طریقه مه وایه طریقه ما یترکه المیت حضور پاک دا دوه څیزونه پرېښي دي چې څوک دا په قبضه کې والي دې ته وارث ته پیغمبر وایي مالک ورته وایي دا ټکې واورئ وی بچې چې ته وې زما موره قسم د الله په ذات چې کله نه د حضور پاک د حدیثو درس ته ناست یم په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د حضور پاک سره ملاقات نه دی شوی رونو علماء به قدر کوي عزت به کوي طالبانو به قدر کوي عزت به کوي من هم هر څوک چې وي هر څوک چې وي حیث ما کان اینما کان د علماء قدر عزت احترام د طالب قدر عزت احترام بس پکې به نه وایه که چا کې کمی وي مخامخ ورته ووایه چا کې غلطي وي په یو ملا کې کور ته راشه بیا پیالی چای ماله ووایه درغلم او بیا ورسره اصلاح مقصد ستا اصلاح وي نو اصلاح وکړه خبره خلاصه شوه لیکن په شیشه خبرې کول غیبت کول د علما سپکول بیا د احادیثو د علما سپکول دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده او شکر الحمدلله زمونږ د تورنګزو کلی زمونږ د عمرزو کلی زمونږ جلو زمونږ میرې چې څومره دي دا د باباجي د وختو را طالبانو سره بلد خلک دی مونږ په دې تورنګزوالو عمرزوالو میروالو شورګرو خلکو فخر کوو فخر زمونږ د باباجي د وختو نه دي په جوماتونو کې طالبان ساتلي دي خو په خوښه او په مینه وله ډوډۍ ورکړې ما سره به په وړه دوره کې په آخري کال 2600 طالبانو 2600 په وړه دوره کې 2600 قسم په خدای چې د خلکو په جوماتونو کې نه په بیټکونو کې ځای کړی ما نه به خلک خفه کېدل وی طالبان ولې نه رالیږي په بیټک کې بیټکونو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په حجرو کې خلکو طالبان دیره کړي دي په یو جومات کې 15 15 طالبان په دې غریبه غریبۍ کې د خلکو ډوډۍ ورکړې ده زه به د تورنګزوالو دا خیر کم دا زه نه شم هېرولی زه به د تورنګزوالو د میروالو د شورګلوالو او د عمرزو د عثمانزو د ګیر چاپېره د اشنغر د مسلمانانو دا خیر کم دا مینه محبت د تورنګزوالو به زه هېر کم سوال نه پیدا کېږي د دنیا خلک نن درته دا خبره ښکاره کړم د کراچۍ نه په خدای یقین وکړه ما ته درس افر شوی دی چې کراچۍ ته راشه یو ملګري راته لا دا مو وی په قسمت کې پیسې نشته مې ماله خدای راکړي لاهور نه ما ته افر پنډۍ خو راته بار بار وایي پېښور ما یې نه زه به دې کلي کې ژوند مې دې کلي کې دی پیدا را دې خاورې نه یم او زما مرګ به په دې تورنګزو په دې کلي کې وي بار بني اکوړي ته ځم ضرورت مې دی د استادان مې دي استاد مې مولانا سمیع الحق صاحب هغه نه پرېښودم مجبوري مې ده چې هلته ځم زما مادري علمي دی زما فخر دی دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نو هغې ته ځم زما رونو زه په تاسو ای زما رونو ای دوستانو ای تورنګزوالو ای میروالو ای شورګروالو ای عثمانزوالو ای عمرزوالو ای مسلمانانو فخر کوم فخر شکر دی تاسو د خدای شکر ادا کړئ چې ستاسو په ډوډۍ دا طالبان پایېږي ستاسو ډوډۍ خوري دا طالبان پې لویېږي تاسو جوماتونو کې دوی ته بجلی بلې کړي دي تاسو په جوماتونو کې دوی له ځای نه ورکړي تاسو یې قدر کوئ عزت که د تورنګزو خلکو را طالب قدر نه کو نن به تورنګزو کې د دین مدرسې نه وي دا تاسو قدر کوئ ځکه دا مدرسې دي او الله به مې همیشه خوشحاله ساتي انشاءالله العظیم دارنګې عمرزو ته مې بل وځم د یاسین مولوي صاحب مدرسه کې ما بیان کول تم دا خبره کوم عثمانزو ټولو ته دا خبره کوم دا تاسو د اشنغر خلک د دین سره مینه لرئ او محبت لرئ دا څو خبرې مې تعرض کړلې ستاسو د دې ډېر لوی اجتماع او د راتلو د ډېر زیات مشکور یم ډېر شکر ادا کوم الحمدلله دغه طالبان بچي چې دا کم د وړې دورې نه فارغ شو هغې ته زه مبارکباد وایم دغه بچي د ناظرۍ او د حفظ چې دا کم فارغ شوي دي د دې پلارانو ته هم زه مبارکباد وایم
او تاسو چې څومره د بار نم ډېر میلمانه راغلي دي او دا زمونږ دا بخشونه زمونږ حاجي صاحب راغلی دي دارنګې د یو ځای بل ځای نه ډېر میلمانه دي ټولو میلمنو ته زمونږ د طرف نه هرکلی او خراج تشکر دی او تاسو چې څومره ملګري راغلی یې بعضې علما دي دا د دن بار ناست دي ځای دلته کم دی او دلته څوک به راتلی هم نشي د ټولو موږ شکریه ادا کوو د چا عزت ونشي د چا قدر ونشي چاته روټۍ ونه رسیږي نو د ټولو موږ مشکور یو او موږ شکریه ادا کوو ستاسو د راتلو په دې اړه کې ډېر قدر لرم او دا د نه امید لرم د ټولو دوستانو چې څومره دلته ناست یې دا مدرسه دا د مولانا یوسف احمد صاحب او د مولانا عبدالباقي صاحب نه دا ستاسو مدرسه ده دا به تاسو آباده ساتئ دا یوازې جلسه نه بې جلسې هم دې مدرسې ته راځئ دې طالبانو سره لږه ناسته کوئ کښېنئ ورسره دا ستاسو مدرسه ده زمارونو د یو بچي مدرسه را د ټول تورنګزو د کلي مدرسه را او د ګیر چاپېره عمرځی عثمانځی ګیر چاپېره میرې یو ځای بل دی ستاسو مدرسه را زموږ مدرسه نه ده دا ستاسو مدرسه ده ستاسو بچي به پکې سبق وایي ستاسو دپاره دا فخر دی تاسو به د دې مدرسې پوټې پوټې به د دې مدرسې به حفاظت کوئ دلته به راځئ ناسته به کوئ او د دې مدرسې دپاره ادارة الحدیث دپاره دعا به کوئ او په تاسو خو زما د نیکه احسان شته دا به منئ دا به منئ چې زما د نیکم په تاسو احسان شته دی د څه د مینې د محبت نو تاسو به موږ سره محبت کوئ مینه به کوئ او د مدرسې سره به کوئ به که خیر انشاءالله لاس اوچت کې انشاءالله وایئ شوق سره ووایئ نور شوق سره الله تاسو خوشحاله کړي الله برکات نصیب کا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين